کوز د لدینځکه جرګې د دوه فریقانو ترمنځ تنازعه کې د مړي په روغه د پاس مړي کول ملزم فریق ته 50 لک روپۍ جرمانه کولو او کلیوالو لخوا د سوشل بایکاټ اعلان کړی دی. په دې سلسله کې باډوان سواتو باندې کې د ګجر قومي مومنت مرکزی صدر حاجی زرین خان ګجر په مشرۍ کې د وی جرګې تابع وشو چې پکې د کلی او سیمې ګڼ شمېر خلکو شرکت کړو. جرګې کې ویل شو چې 3 کال وړاندې په یو تنازعه کې د سواتو باندې تازه خان زوی عمر سید د جګړې په دوران زخمی او وروستو مړ شوی و چې د جرګې په کوښښونو مخالف فرق عمر سید ته په روغه کې ځمکه ورکړې شوې وه او د روغې په ماتولو 50 لک روپۍ جرمانه کېښودل شوې وه چې د عمر سید زامنو بانده ماته کړې ده او عمر سید د تره زوی کریم الله یې وژلی دی. د پیښې په هکله د کریم الله د رونو حکیم خان او لالزاده وینا وه. 3 کاله مخکې زمونږ او د دې عمر سید امیر سید دلې جګړه مګړه راغلې وه. هغې کې عمر سید خوږ شوی و زخمي شوی و. په هغې کې بیا روغ وشوه مشران راپاڅېده روغ یې پکې وکړه تقریبا 50 لک روپۍ پکې جرمانه کېښوده او روغه وشوه. ډېر خلک مخلوق ونه راغلی دې روغې له هغې کې دا بانده کېښودی شو چې د دې نه چا تجاوز وکړو چا زیاتی وکړو نو 50 لک روپۍ جرمانه به داخلوي او د دې کلي نه به ځي دا قوم به د ټول مخ اړوي په دې علاقه به بندي. د هغې باوجود بیا 3 کاله پس تقریبا 3.5 کاله پس زما تره د زوی په دې مین روډ د پاسه وویشتو د عمر سید زوی او وفات شو. حکومت دی مجرمان ونیسي او جرګې والو د خپلې خبرې تپوس مین روډ د پاسه دا مړی شوی دی. اوس پورې نه چېرته حکومت زموږ څه وکړه. مجرمان تښتېدلي دي دې کې هېڅ هم نه دي شوي. حکومت نه موږ دا خرڅ کوو چېرې زموږ سره مرسته وکړي. جرګې والا ته هم زموږ دا خاص دی چېرې زموږ ښه پوره موږ سره حساب وشي. د زړې جرګې مشرانو او ګواهانو ګلزاده او مولانا ظفر وینا وه. باقي من په دې کې موږ شرطونه ایښودي و 50 لک روپۍ جرمانه خو د دو د لاسه د هر طرفې نه څه وشول نو قوم به سره غم او خادي نه کوي. د هغو نه به مخ اړو د هغو سره به رواج چې کم دی نه کوو. هغې نه پس چې کم دی نو که عمر سید زامنو چې کم دی نو خلاف ورزي وکړه او د بهادر خان زوی یې مړ کړو. ټیک شوه جي د دې نه چې کم دی نو موږ دا چې حق فیصلې ته نه رسېږي او ورځ د قیامته پورې به د دې سړو موږ ښه مکمله مرګستیا د هرې خبرې کوو. کومه فیصله چې شوې وه په هغه باندې د پاسه کسان راپاڅېده او چې کوم دی سړی مړ کړ. دا یو قسم له انتهایي زیاتې وکړه او انتهایي دومره حده پورې زیاتې کړی دی چې دا صرف د مقتولینو سره زیاتې نه دی دا د کې پی کې د قانون د رواج او د دغه علاقې هغې حیا او عزت سره زیاتې دی. جرګه کې د شوي فیصلې اعلان د جرګې مشر حاجي زرین خان ګجر څه داسې وکړو. ګجر قومي مومنټ فیصله دا ده چې زیاتی شوی دی او ظلم شوی دی. د ظلم مخنیوه به چې په 3 خبرو باندې کېږي. نمبر 1 جرم وسولول دا زما د قوم فیصله ده په دې کې به هرګز څوک ډیکۍ نه کړي. د دغه سړي جایداد منقوله غیر منقوله به انشاءالله که خیر په د خدای اعلان کېږي او جرم به ترې زه وسولوم. د هغې نه بعد به بیا انشاءالله که خدای ته منظور خیر 2 مړي شوي دي د هغې به فیصله کوي چې مړي په کوم رفتار باندې شوي دي په کومه طریقه باندې شوي دي او د هغې فیصله په کومه طریقه باندې په کار و هغه به کوو. متاثره فریق د پولیس نه د ملزمانو د نیو او دوی ته انصاف ورکولو غوښتنه هم کړې ده. محمد اسرار خیبر نیوز سواتو بانډه کوزدر.